بسم الله الرحمن الرحیم. فانټس چې کوم آپشن او هغه مونږ برابر کړي دي، خو نن زه ستاسو مخامخ د فانټس چې کوم بیسیک بنیادي ډایلاګ باکس دی هغه کولاوم. کنټرول ډي شارټ کټ هم دی. زه کیبورډ نه کنټرول پلس ډي ووهئ تاسو ته به دا ډایلاګ باکس کولاو شي او تاسو ډایرکټ هم دلته نه په دې طریقه باندې کولا وهلی شئ. بره وګورئ دې نوم دی فانټ. اوس فانټ دی موږ سره نو دې کې دا ټول موږ وکړو. دې لپاره به لیکل سلیکټ کول لازمي وي. بیا به لیکل سلیکټ کړئ، بیا به تاسو دا ډایلاګ باکس کولاو کړئ. اوس وګورئ زموږ چې کوم لیکل دي نو هغه دی القلم قرآن مجید ویب، لاندې هم لیکلي دي. صحیح شوه. دې نه علاوه چې کوم دی زموږ دا ټیکسټ کلر چې کوم دی اټومیټک دی یعنې تور دی. ټیک شو. تاسو دلته نه خپل رنګ چینج کولی شئ، باره نه چې موږ څنګه چینج کړو. دا هغه سټریک تھرو دی په منځ باندې دې کرښه راتلل، دا ډبل سټریک تھرو د پاسه په ډبل کرښه ګورئ سټریک تھرو. تاسو ته لاندې ښي دي ځای کې وګورئ تاسو سیمپل له پاسه ډبل نو ډبل شو وګورئ. نو دې طریقې سره سبسکرپټ او سوپرسکرپټ دا خو هغه چې هغه ایکس وایي نمبره لیکل کولر یا ایکس دی د هغې پاور اوچتول یا لاندې بیس ته راوستل دا خو هغه شی دی. سمال کیپس آل کیپس دا د انګلیش دپاره دی وړو ټکي غټ ټکي او هیډن پټول. دې نه علاوه موږ سره سټایل کوم یو دی ریګولر اټالیک بولډ. ریګولر بس دا ساده لکه دا اوس ریګولر دی. اټالیک دا کله په ترس شي ته موږ اټالیک وایو. کنټرول آی شارټ کټ دی. بولډ چې دا بالکل لږ تیز شي نو هغې ته موږ هغه ته موږ بولډ روشنایي پې تیزه شي سیاهي پې تیزه شي نو بولډ کنټرول بي شارټ کټ دی. دا سایز دی چې څومره سایز تاسو سیوا کوئ دلته نه اخلئ. صحیح. خو دا د انګریزي دپاره دی. زموږ چې کوم بنیادي دی کمپلیکس سکرپټ کې زموږ د اردو عربی والی دا زموږ سره ریګولر سټایل دی. وګورئ اوس او سایز ما سره 16 دی. دا سایز سیوا کولی شم څو تاسو سیوا کوئ طریقه مونږ ښودلی څنګه سیوا کوو. دلته هم سیوا کېږي هلته هم سیوا کېږي. دې نه علاوه موږ سره انډرلاین دی. لاندې کومه کڅوړه کرښه راولئ یو ډبل کوم قسم راولئ ته موږ هغه انډرلاین کې راغلي وو. بس بیا دې نه ټیکسټ افیکټ دی. دا ما دې نه تېره مخکې ویډیو کې په دې باندې کار وکړو ټیکسټ افیکټ باندې، نو دا پکې موږ کار وکړو. او البته په دې ټیکسټ افیکټ کې ما لږ کار نه دی کړی، یو آپشن پاتې شوی خو زه دا لیکل لږ غټوم دې طرف ته چې تاسو ته پته ولګي. بیا دا ډایلاګ باکس کولاوم. لاړم دلته کې دې کې لاړم ټیکسټ افیکټ ته. په ټیکسټ افیکټ کې سره لومبی دننه لیکلو له څنګه رنګ ورکړم. یو دا دی چې رنګ منځ کې وینه نو فیل ورې ورته لیکل به د منځه خالي شو. اوس ماته نه ښکاري ځکه چې فیل کلر نشته او ما چې کوم دی آوټلاین هم نه دی ورکړی. آوټلاین ورکوم تاسو پته ولګي. اوس آوټلاین اخلم. چې کله زه آوټلاین واخلم تاسو ورته ګورئ اوس سولیډ کلر مې واخیسته سولیډ او رنګ مې واخیسته دلته نه تک سور. اوس ورته ګورئ آوټلاین ته ودرېده. زما لیکلو ته آوټلاین راغی منځ نه خالي دی. اوس بیا راځم دلته کې په ټیکسټ افیکټ مې کلیک کړم. ټیکسټ فیل ته رالم. دې کې زه بل قسم کلر اچوم ګریډیټ مطلب دی مختلف قسم رنګ. څو قسم رنګ دې له زه جوړوم یو 4 قسمه رنګ والا جوړوم 5. دې سره دې کې رنګ سیوا کېږي دې سره کټ کېږي. لومبی خو دا رنګ چې کوم دا سپین دی دا بدلوم دا رنګ ورکوم دی لا تک اخلم تک شي. دا یو رنګ چې کوم دی دا یو اخلم زیړ. دا رنګ اخلم مثال د آسماني رنګ کې او دا یو رنګ اخلم بالفرض دا ما تور واخیست. دا یو
د څلورو کلرونو مجموعه ما جوړه کړه. تاسو ته ګورئ دې خپل یو مزه جوړه شي. دا ما جوړه کړه، دا زه اپلای کوم. اوکې مې کړ. اوس زما لیکلو ته ګورئ چې څنګه ښکاري. په دې باندې دغه څلور قسمه رنګ اپلای شو، خو په دې ته چارچاپېره دا بارډر دی، آوټلاین دی، نو په دې وجه صفا ښکاري نه. زه داسې کار کوم چې د لیکل لږ محدود لږه واړه کوم، لږ اخلم، په دې ځای باندې انټر ومه چې ماته زما د لیکل پته ولګي او جدا شي. دا لږ را زوم کوم چې په ځای کې پته اسانه لګي. دا اوس وګورئ، دا سلیکټ کوم، لاړم هلته کې بیا ټیکس افیکټ، افیکټ کې ټیکس فل. خدي کې ما سره اوس پریسیټ ګریډینټ په کوم طریقه باندې دا ما تیار هم دی ما سره. که څه دې کې تاسو اخیستل غواړئ تیار واخلئ، لکه دا ما واخیسته تیار. اوس ګورئ ورته دا د دریو کلرونه جوړ دی، یو قسم کلر دی. اوکې دا وګوره ما سره ګریډینټ کې ښکاري. دې نه علاوه دې کې نور هم ښایسته ښایسته کلرونه شته دی. زه هغه زوړ کلر ته ځم، کنټرول زیډ سره لاړم هلته کې ټیکس افیکټ. په ټیکس افیکټ کې زه رالم بیا دې کې ما سره ټایپ دی. کوم ټایپ زه دې کې اخلم، زه هم چې ریډیل چارچاپېره چې کوم دا غونډ راشي، ریډیل سټایل دی. ګوره څنګه ښکاري. دې کې ګوره کوم سټایل لومبي ته ګوره، لومبی څنګه و لینیر و. په لینیر کې ما سره سټایلونه کوم دي، دا قسم سټایلونه دي. زه هم چې مثال په لینیر کې ما سره دا سټایل راشي یا دا سټایل راشي، مختلف قسم سټایلونه و. زما به چې لکه مثال دا دې شي. اوس وګوره دا د لینیر سټایل دی. وګوره ډایرکشن بدل شو. دې نه علاوه په دې کې ما سره نور هم ښکلي افیکټ دی، تاسو دا اخیستی شئ. زه لومبی دې نه د آوټلاین ختموم، د آوټلاین نه مسله ختمه شي، ځکه چې آوټلاین سره دا لیکل صحیح نه ښکاري او لږ زیات دی. یا داسې کار کوم چې آوټلاین دا سایز لږ کوم، آوټلاین سایز ویټ چې کوم دی دا زه لږ معمولي هلکه کوم، 0.5 مې کړ. اوکې دا اوس وګوره لږ واضح شو. اوس په زموږ لیکلو صحیح پته لګي چې دا څنګه ښکاري. اوس راځئ دې خوا ټیکس افیکټ، ټیکس په لږ تیزۍ سره کوم. دلته نه اخلم سټایل، لینیر په ځای باندې ریډیل. ریډیل ته اوس ګورئ چې ریډیل څنګه ښکاري. په ریډیل کې دا سټایل اخلم دا قسم. اوس ورته ګورئ تاسو دې سټایل ته ګورئ څنګه ښکاري. او ګوره په دې باندې بل قسم سټایل اپلای شو. دې نه علاوه ټیکس افیکټ، زه دا سټایلونه دې کې لږ سیوا کوم، جمع مې کړه پکې یو بل، دې له رنګ ورکوم د دې نه په ځای باندې تک سور، دلته یو اخلم بل او هغې له رنګ ورکوم هم سور، دې کې یو بل سیوا کوم، دې له جدا رنګ ورکوم د دغې نه داسې باطنګاني کلر کې. اوس ورته ګورئ دا زه اوکې کوم. دا سټایل بدلوم والا اخلم اوس دې نه لینیر. ګورئ اوس ته مزیدار مزیدار شو. ګوره دا زه داسې اخلم. اوکې اوکې اوس لیکلو ته وګورئ، دې باندې یو جدا ښکلی غوندې افیکټ اپلای شو. تاسو دا کتلی شئ. نو دې طریقې سره موږ دې کې ښکلي ښکلي افیکټ اپلای کولی شو. خو چې دې له زه کله هغه نور افیکټ ورکړم 3D والا 3D افیکټ دې له ورکړم، تاسو ته وایي 3D افیکټ په دې اپلای کوم، دا به دې نه هم ښایسته ښکاري. 3D افیکټ دا دی، دې له زه یو بره نه ټاپ نه بیول ورکوم چې لږ راوتی. نو ګورئ ورته چې څنګه ښکاري. او لاندې نه
دې چې دا اوکې شو. اوس ورته ګورئ دا راووته. څومره مزیدار شو. دې طریقې سره موږ خپل لیکلو له مختلف قسم افیکټ دا ورکولی شو، ډیزاینینګ موږ کولی شو. دې نه علاوه په دې کې موږ سره نور هم څه آپشن شته. که تاسو زما لیکلي اتوماتیک په طریقه باندې راځي، بس بدلیږي دې نه بس په سیټیز ډیفالټ باندې کلیک کوئ. تاسو څنګه ورډ کولاوئ نو په دې افیکټ به کولاویږي تاسو ته. دا سټایل به په دې طریقه ټول لیکل په دې طریقه باندې کیږي. دې نه علاوه موږ سره دې کې ایډوانس کې څه لږه یو څو آپشن دی. یو سکیل دی، سکیل خو 100% بس صحیح دی، تر 100% به ټیک دی. سپیسینګ دی، لیکل به سلیکټ کوئ. د لیکلو زو سپیس دې به لګي کې یو څو لاندې د انګریزي الفاظ لیکم. صحیح ده جی، دا ما څه انګریزي الفاظ ولیکل، دا ما سره کړ. زمالته کې ایڈوانس ته ایڈوانس کې موږ سره سپیسینګ دی. په سپیسینګ کې چې موږ لاړ شو ایکسپینډډ. ایکسپینډ مطلب خوارېدل، چې له خواره شي. ما دې کې له خواره شي ګورې ورته چې څنګه خوارېږي. یو ګورې دې مینس کې سپیس پیدا شو. اول څنګه و داسې جوخت و، اوس څنګه شو داسې شو. که تاسو فاصله سیوا کول غواړئ نو بیا لاړ شئ هلته کې او ایکسپینډ آپشن 1 پوینټ دی. تاسو دا 2 3 4 سوري کوئ، تاسو کوي اوکې. نورم خوار شو. زموږ چې زما دا لیکل د راغونډ شي. بعض وخت موږ صفحه کې لیکل راغونډول غواړو چې لږ صفحه کې راشي، دویمې صفحې ته درېیمې صفحې ته وانه وړي، نو هغه موږ راغونډو. دې دپاره موږ دا آپشن استعمالوو. ایکسپینډ په ځای بیا موږ څه وکړو، کنډینس استعمال کړو. څومره کنډینس شي 2 پوینټ زما دا لیکل چې کوم دی دا دې کنډینس شي. دا څو ګورئ یو بل قسم ورله دا کنډینس شو. لکه زه د خبر حدیث دی خرابېږي معذرت غواړم، خو دا پې کنډینس کوم. تاسو ورته ګورئ چې څومره کنډینس کوي. اوس نارمل دی، زه دا کوم کنډینس 1 پوینټ اوکې. دا ګوره حدیث یې څنګه راغونډ کړو. لیکلو ته ګورئ څنګه راغونډ شو. که تاسو چې لږ کم مثال څومره زه وایم چې دا دې شي 1.5. اوس ورته ګورئ زما لیکل لږ راغونډ شو. نارمل ته بوځم، په نارمل کې ما سره بالکل لا بس په خپل زوړ حالت باندې ښکاري. ټیک شو. دې نه علاوه دې کې نور آپشن دی، دا ضرورت نشته دی، دا استعمال کې نه راځي. بس دې پورې دا کافي دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.